ابو سفیان ورته وویل چې صاحبه دا داسې سړی دی چې زما په مخ کې وړوکی لوی شو د بچپن نواله تر ننه پورې د چرې دروغ نه دی ویلي. دا اوس د روم د بادشاہ په مخ کې د ابو سفیان تقریر دی او ابو سفیان کټر کافر دی. داسې سړی دی چې مسلمانانو له په یو جنگ کې شکست ورکړه نو आवाज یې وکړ چې اعلو هبل د اهل مکه او د یو غټ خدای نامه وه، هبل نامه یې. نو دی ابو سفیان आवाज وکړ چې اعلو هبل، او هبل خدایا خوشحال شه، مسلمانانو لم شکست ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او توکت چې ورکړي جواب دی ابو سفیان ته. وې صاحب څه جواب ورکړو؟ وې جواب ورکړي چې الله اعلى واجل. دغه اعلو هبل تاسو جواب ورکړي چې الله اعلى واجل، خدای اعلی او خدای د لوی شان او د لوی جلال او د لوی جمال مالک دی، هبل څه شی دی؟ ابو سفیان بیا आवाज وکړو صحابه وتا، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی. ابو سفیان وی چې لنا العزى ولا عزى لكم، لنا العزى ولا عزى لكم. اے د پیغمبر مرګرو که هبل څه شی نه دی، لنا العزى ولا عزى لكم، زمون عزا خدای مشتا او ستاسو عزا خدای نشتا. صحابه ته وی پیغمبر ورکړي جواب، ورته وایي چې الله مولانا ولا مولا لكم. ابو سفیان الله مولانا ولا مولا لكم، زمون الله مددگار دی، استاسو الله مددگار نه دی. دا هغه سړی دا ابو سفیان چې مسلمانانو له شکست باندې د یو عظیمه خوشحالي کوي. دا ابو سفیان اوس د قیصر روم په مخ کې لګیا دی چې زمون په ملک چې کوم پیغمبر دی صاحب زما مخ کې وړوکی لوی شوی دی او په خپلې زندګۍ کې چېرې دروغ نه دی ویلي. او دا اعلان کې بادشاہ ته وایي چې په مکه معظمه کې د ډېر صدق او د ډېر دیانت او د ډېر ایماندارۍ د وجې اهل مکه ورته امین وایي. امین معنا امانتدار، چې چا په زندګۍ کې امانت خیانت کړی نه هغې ته امین وایي. نو قیصر روم ته وایي چې هغه د دومره لوی صفت مالک دی چې د ډېر صدق او دیانت او د ایماندارۍ د وجې اهل مکه ورته امین وایي. بیا ته قیصر روم تپوس کوي چې په دې مې پوه کا چې ستاسو د ملک دا پیغمبر چې دی د مرګري کم کسان دي. مرګري وې صاحبه مرګري ټول د خدای سپیره او د خدای غریبان، سرمایدار او مالدار سړی د ده په مرګرو کې اډو شته نه، خدایي ده. کم سرمایدار چې د ده په مرګرتیا کې راشي او د مجلس ته راننوځي نو هغه څه چلو کی ما سلطنت بکوچه جانان فروخته
ما سلطنت بکوچے جانان فروختے مور حقیر راب سلیمان فروختے خدای دا کمالدار سړی د په مجلس کې راشي نو ټوله بادشاہي چې دا هغه په د باندې قربان او ملنګ د دوه پاتې قیصر روم ورته وی چې ابو سفیان کاش چې زه په مکه کې وې نو دې پیغمبر چې په کوم اوبو خپې وینځلې هغه اوبه به ما په سترګو کې اچولې اندازه وکړئ د روم بادشاہ دې هم کافر دی ابو سفیان تله دې دام کافر دی یو کافر د سردار کونین متعلق څه تقریر کوي او د روم بادشاہ څه تصدیق ورته وی ابو سفیان د پیغمبرای دلائل خطول دي او د پیغمبرای لوی دلیل دا ده چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري چر سرمایدار کروڑپتیان او لکپتیان نه دا مرګري چې دوهای تناست ملنګانی دا د پیغمبرای ډیر لوی دلیل کاش چې زه په مکه کې وې نو د خپو د اوبو وینځل اوبو به ما په سترګو کې اچول زما عزیزان خبره ده د پیغمبر په صدق چې پیغمبر د دې شان انسانو چې کافر وبم منلا چې دا پیغمبر دی کافر وبم منلا او عزیزانو واقعات د کافرو په مخ کې داسې شوي چې هغه مجبور چې دا به ویل چې دا پیغمبر لکه ګوره د معراج په سحر کوم شپه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای سره خبرې شوي پاغه سحر ابو جهل خو ډېر لوی ظالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر خندا وایا کنه نن د اسمان سنوي تازه خبر شته پیغمبر ورته چاو بیگا ز بیت المقدس ته تلو د 1,24,000 پیغمبرانو امامت می کړي داغه نه چوزګار شوم بیا اسمان ته تلم او خدای سره میراث بنیاد شوه ابو جهل ورته وی چې دڅوي بیگا اسمان ته تلم بیت المقدس ته تلم ویلاو ودا به د بل چا په مخ کې مو وای چې زه بیگا بیت المقدس ته تلم یا په یو شپه کې لاړې اورالي او اسمانونو ته یو شپه کې لاړې رالي دا زما عقل چرته مني د بل چا په مخ کې مو سردار کونین وی چې دا خود محبوب مهرباني ده کدا ټول کائنات را جمع کی ما سره محبوب چې بیگا کومه مهرباني کوي دا غي مخ کې به وای ما پمنډ لاړو ابو جهل ابو بکر صدیق ته وړ کې دا خیال وکړو چې ابو بکر صدیق خود د ډېر شیدای دی کمه ورته وی چې یار دی وای چې بیګاز اسمان ته تلم پټی کې به توبه وباسي چې ورغه ابو بکر څکار کول ورته چې ابو بکر راشه کنن د یار خبره واورې دي نن خو څه نورې ګډې وډې وای وې څه وای وې نور کله به وی چې مال د اسمان نه خبرونه راځي او نن وای چې زه بیګا په خپل اسمان ته تلم نو ابو بکر دا به تومني ابو بکر صدیق رضی الله تعالی الله اورته ابو جهل رښتیا ما یار ویل چې زه بیګا اسمان ته تلم ابو جهل ورته زما د پلات او منات قسمی لات او منات هم د مکه لوی خدایانو نه وي پلات او منات می د قسمی
چې ستا یار اوس ماته وي چې زه بیګا اسمان ته تلم. ابو بکر صدیق سر اوچت کو ابو جهله زما د خدای په ذات قسمی که زما یار ویلی نو بالکل ټیک ویلی. ولی چاله چې شپه ورځ د اسمان خبرونه راځي کای بیګا په خپل اسمان ته غوښته نو دا څه د تعجب خبره ده. د اسمان والا چې د سره داسې تعلق او رابطه ده چې جبريل غوندې فرشته د په خدمت کې مقرر کړی ده او د لارې صفا کوي نو کدا بیګا په خپل اسمان ته بوتلې دا څه د تعجب خبره. دا ول پتا داسې جادو نه دی شوی چې بل خبره پتا اثر وکړي. واپس را کانی لاس کې نیولې اسه ما دې پورې درته وی چې واقعیات بداسه کېده چې کافر به مجبور شو دغه جواب به بیان شو کوله. معجزه د پیغمبر وای دیتا چې خصم معنا دشمن مجبور شي او دغه جواب نشي کوله. لاس کې کانی راغی ورته وی چې څنګه اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو تا چیست زود. زما د لاس کې څه دي بیا ورته گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان. کتر رسولی نو آیا چې زما د لاس کې څه دي تعالی چې د ځمکې او اسمانونو خبرونه راځي دا لنډ خبره کوه اوس اسمانم ډېر لرې دی او ځمکه هم ډېره لرې لنډ وایه. پیغمبر ورته مسکی شو وی زه ووایم چې ستا د لاس کې څه دي او که نه ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي. یو خو دا چې زه ووایم چې ستا لاس کې څه دي یو دا چې ستا لاس کې څه دي چې دا په خپله آواز وکړي چې زه دا شیمه په کوم به دې صلاح راشي. ابو جهل ورته وایي چې زما لاس کې څه دي نشي ویلی ته ووایه. پیغمبر وی نام دی به ووایي. په یو ګوته د هغه ابو جهل لاس ته اشاره وکړه په یو ګوته